هغه ورته هغه صاحب یو خبره وکړه ستا په بیان کې یو خبره ما واورېدله ډېره قیمتي خبره وله چې تا ویل چې د چا خبره شروع یا خبرې ته ګوره د کوم کس چې خبره کوي هغه ته مه ګوره که چېرې د دعوت الله په حواله سره یاره خبره دا چې د مفتي صاحب چې زه د خپلو ملګرو ته اورېدونکو ته دا خاص کر کندهار ولای مینوال بولي زه و دوی ته یو خواست کوم خبره داسې ده چې دې موبایل موږ ټول دنیا ته رسوا کړلو اوس خلک را ولاړ سولو که بریلوی دی که دیوبندی دی که سلفی دی که وابی دی که پنجپیری دی ټول یو د بل یو ګروانو ته لاسونه سره اچولي دي زه دیوبندی یم د خپل دیوبند اکابرو بزرګان لرم د دوی پر نقش قدم به روان سمه بل بریلوی دی هغه خپل اکابرو مشران لري پر هغه لاره باندې روان سه بل سلفی دی د هغه رقم پنجپیری وابی دی پر خپل لار روان سئ په خدای قسم دا د نجات لاره ده دا و څنګه سلسله سوه د علماو دومره یو د بل نفرتونه سره پیلاو کو دومره مجلسونه د علماو وکړو چې یو عالم دا بل عالم نشي برداشتولی نه زه بریلوی برداشتولی سم نه سلفی برداشتولی سم نه دی ما برداشتولی سي څه پیښه ده څه اسمانه نړېدلی دی خو نه به مې د عزت خبرې په دې کې نه به د مور د پلار خبرې نه به د مال خبرې بس صرف خبره د نفس خبره ده چې یا ته ولې زما پر نقش قدم نه روان زه و تا ته وایم چې یا ته ولې زما پر نقش قدم نه روان نو کله کېدلی سي زه دا خلکو ته وایم چې علما ټیک د سیده موږ په موږ کې ډېرې خامۍ شته ډېر کارونه شته خو بس دا خپل علما چې کومې ښې خبرې درته کوي هغه فالو کوي هغه خپلې کوي بدې خبرې د ده سم الله پوښتنه کوي له ما هم الله پوښتنه کوي له تا هم پوښتنه کوي خو دغه شی د مابین ځه وباسئ زموږ علماو داسې ډېر یو په بل پسې داسې بیانونه سره جوړ سولو چې هغه دین ته څومره تاوان و نقصان ورسوي شاهد چې د نورې دنیا به و دین او اسلام ته دومره نقصان نه رسولی لکه ما چې ورسوي لکه د نور ملایانو د نورو چې ورسوي که څه بل کار نشته ناس د دې دپاره یم چې زه دین بیان کړم ناس د دې دپاره یم چې د خلکو ته دین ور وښیم هغه ته رالې دې لره چې کښېنې دین زده کې زه راولاړ سوم ما و تا ته د دې غیرو دومره خبرې وکړې دا بریلوی دی دا سلفی دی دا پنجپیری دی دا دیوبندی دی دا جوړ ډوغ سړی راغلی و چې ولاړېږي هغه باروت ته ځینې جوړ کړه بس خالي پټاوېدو ته ګوره پاس بیا نو کمنټون نه کوي بیا میسجون نه کوي بیا غلطې خبرې کوي ما کوه د الله بنده زم الله راضي کوم ته هم الله راضي کوي زم په دې پسې ګرځم ته هم پسې ګرځې زه د خپلو خلکو ته دا خبره کوم چې بس دا لاره پرېږدئ دا نفرتونه پرېږدئ یو په بل پسې خلاف بیانونه پرېږدئ په خدای قسم د عوام تباه و برباد کړو د عوام اوس نه پوهېږي چې زه په چا پسې سم د چا سره ولاړ سمه ای ملا دا وایي هغه ملا دا وایي هغه ملا یم پر پلانۍ ګناه ونیوئ دا ملا یم پر پلانۍ ګناه وا سړی نو مولوي صاحب خو نبي نه دی د دې معاشرې فرد دی دی په مسجد کې اوسېږي ته بازار کې اوسېږي نو که ته په ګناه باندې کافر کېږې نه نو مولوي صاحب په چیش کافر کوي نو دا ښکاره خبره د مولوي صاحب په دا ملایي په دا علم نبي کېږي نه د نبوت دروازه بنده ده نو ته په بازار کې اوسېږې ګناه در څخه وسو په هغه کافر کېږې نه صحیح سلو بس ته اسانه خبره ده زه دا خبرو والله ډېر دېخ کړی یم یمه دې خبرو زه ډېر پریشانه کړی یم چې د عوام پر کومه ولاړو ولې د علماو پر خبره باندې غوږ نه نیسي او که غوږ نیسي پر هغه خبرې نیسي چې هغه د جنګ خبرې دي هغه د نفرت خبرې دي هر سړی بس پر دې جوړې چې خټ ته راواخلم دا پلانۍ ملا پر دا سر وولمه او دا هم د دوی د لاسه نه ده دا زموږ د لاسه